پهلوان طاقتور زما عزیزانو در حقیقت هغه بنده ده چې د غصې وقت کې خپل نفس قابو کې ونیسي. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بسرعه إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رواه البخاري ومسلم. حضرت ابو هريرة رضي الله تعالى عنه روایت فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل پهلوان طاقتور آغا بنده نه ده چې بل را اونیسي او راوی غورځوي کنه. طاقتور پهلوان حقیقت کی آغا بنده ده چې غصه ورشي او د غصې وقت کی خپل نفس قابو کی اونیسی کنه، غصه وسکی کنه. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنين. الله وی آغا خلق چی خپل غصص کی کنه او خلق معافوی کنه دا نیک خلق دی دا شانکان خلق الله وی زما خوخ دی کنه. اس روجه دا روجه کی باس کورونو کی خجی وارا نوجوانان پاودا سور سره کری وی خگملری دلالا روجد دا ابو روجد دا بابا روجد دا روجی اخسته دا پا معمولی خبر غصه ورزی ما خام پوری ټول پاودا سور سره ګرځي څه نه وایي ځکه بې ځایه غوسه کړې وای دا روجې اخیستې روجې د وجې نه په غوسه روجه سړي کې نرمي راولي سختي نه راولي. دا در حقیقت دا ستا لالا یا ستا بابا یا ستا ابو یا ستا داجی چې ده در حقیقت دی نسواري ده دلته چونډی نه ده لګولی یا دا فانی دا پانی نه دا اچوالی کن چو ماخام موازین ازان اکلی چو اللہ اکبر دلتی چونڈی کی خود نسوارو پان واچو بس وای اس مسترگی رونش دورا چیزا پا جان پویدم بیزای غسرانه که دا خدا چمڑکلی می نئی استا کور دا میرتین جماعت شا ستا بیرا غرقش